حکیم اختر صاحب به استاد ډیر زیات بې عزته کو، زه اکثر طالبانو ته غوسه کېږم ډېره، نو دوی پې اکثر دغه م شي. زه ورته بیا یو واقعه کومه. حکیم اختر صاحب شیخ العرب والعجم یو عالم د کراچۍ دغه کې دفن دی اوس، وی هغه خپل استاد سره به و عبدالغني پورپوري رحمت الله علیه سره، نو هغه به ډېر زیات بې عزته کو. خنزیره ناوخته دی که وی یو پیره اوبه نه وې، نو زه ډېر لرې د اوبو دپاره لاړم هلته د هندوانو مخکې دا پاکستان پاک و هند و، پاکستان او انډیا پاک او هند یو ځای وي، ډېر لرې نه مې اوبه راوړې، موږ سره خوا کې د هندوانو کوی یم، خو زما استاد محترم به د هغې نه اوبه او اودس نه کوو. وی ډېر لرې یو لښتې و، د هغې نه مې لوټه را په مخه کړې ده او رامنډې وامه. وی چې راورسېدم لږ ناوخته شوي دا تڼۍ مې م کوله شوي وه، نو استاد ډېر بې عزته کړم. خنزیره تا اوسه پورې څه کوله؟ ظالمه زما ټایم دې خراب کړو، ډېر زیاتې بې عزته کړم او دا تڼۍ دې م کوله کړې ده ظالمه. استاد چې ډېر بې عزته کړم زړه کې لږ خفه شوم. وی زمونږ د استاد دا دغه و چې میلمه به راغی نو چرګان او میان به او ګډان به ونه راغوښته او طالبان به بې عزته کولي. یو پیره د استاد سور کې راغلی ما ورته حضرت مونږ تا سره زمانه وکړه ستا د خدمتونو دپاره م ځان مړ کړه او چې کله میلمانه راشي نو چرګان ونه پخې. نو نورو طالبانو ته وی زما استاد وی هلکه د حکیم اختر له یو چرګ پوخ کې او دی رخصت کې. ما ورته نه حضرت رخصتېږم چېرته، ما چېرته رخصتې؟ وی ښه چې رخصتېږي نه نو کښېنه. وی ما ته حضرت یو جمله وفرمایله، ما ته وی حکیم اختره دا کوم چې چرګان خوري د دې به نام و نشان نی، لیکن ستا نوم به په دنیا باندې یادېږي. وی قسم دی الحمدلله په عربو کې چې علما په مسله کې انخلي، حکیم اختر سعودي ته راغواړي عربو ته. وی الله ماله دا لقب راکړه چې بیا زه په پاکستان او په ټوله دنیا کې په شیخ العرب والعجم حکیم اختر دامت برکاتهم العالیه باندې یادېدم زما محترم. دا د ما د استاد د ویناو دا کنزلو برکت و. هغه ما ته ووایي چې ستا نوم به رڼایي. نن د حکیم اختر صاحب رسالې بلاسې لیکلي دي، بلا رسالې حکیم اختر صاحب لیکلي. زم علم کې ډېر زیات زور دی او هر مسلمان باندې دومره علم فرض دی چې دی په 24 غنټې زمانه تېرولی شي زما محترمو. ورنه قسم دی ډېرو خلکو ته دا پته نشته چې جنابت والا غسل به څنګه وځي، ډېرو خلکو ته د جنازې م پته نشته چې په جنازه کې څومره فرایض دي، ډېرو خلکو ته عمرې بیت الله ته لړ شي ورته دا م پته نشته چې صفا مروه کوم ځای ده او هلکه طواف به د کوم ځای نه شروع کومه، هېڅ پته نه لګي. بس زمانه په لاعلمۍ کې په جهالت کې او په تیارو کې تیره شوه. دا تیاره به زما قبر کې تیاري او که ځان له دې رڼا وکته علم دې پیدا که سینه دې د علم نه ډکه کړه، قسم دې دا علم به ستا د سینې نه د رات په شکل کې روزي او هغه به ستا په قبر کې څه کې د یو عالم په قبر باندې به وایي 40 قبرونو ته رڼا کېږي زما محترمو. هغه یو سړی یو بزرګ خوب کې ولیده جي چې د جهنم عذاب قبر پې چالو. وی بزرګ ډېر خفه شو چې دې سړي باندې عذاب قبر دی. وی ډېره زمانه پسې بیا خوب کې ولیده چې وی کتل هغه په جنتونو په نعمتونو کې الله ورته د قبر نه د جنت کړکۍ کوله کړې ده. حضرت ته تپوس کو وایا دا څنګه چلو شو؟ وی حضرت قسم دې ما په شان ډېر کسان په قبرونو کې چې عذاب میلاوېده، یو پیره یو عالم په دا قبر باندې تېرېده په دې مقبره، نو یو پیرې سورې اخلاص ووی او هغه عالم دا سورې اخلاص مونږ ته وبخه، نو چې په دا مقبره کې څومره قبرونو والا پراتو عذاب قبر پې د قیامت د سبا پورې ورته الله د عالم په سورې اخلاص باندې جنت واجب کړه زما محترم. مانه د عالم په مقبره باندې تلو باندې علماء کرام فرمایي 40 ورځې مسلسل عذاب الله بند کی چې زما علم والا بنده په دا باندې تیر شوی. نو خوښه یې نه ده چې بچي علم ته وقف کړو، خوښ هم نه ده، داسې خوښ هم نه ده، اواز نه راځي جینو په کالجونو یونیورسټۍ کې خو په لکونه ولګول راشه قرآن ته کښېنه و قسم دی و زه یو خبره کوم مړه یو خبره کوم زما اوس هم خوله پخه ده. د هغې وجه دا ده چې دا 4-5 ورځې مسلسل ما دعوتونو کې میان وخوړه، د هغې د لاسه مې خوله پخه ده او قسم دی د نعمت خبره کومه چې علما له عالمي الله دومره بېدرېغه ورکوي که نه د خدای په ذات مې د قسم وي که په دنیا کې د علماو نه زیات خوراک والا خلک تاسو پیدا کړي.
او د کپړو خو نه ویم مړه زه د کپړو نه خبرېږم قسم دی د خپلو کپړو نه خبرېږم د پټکي نه خبرېږم زما دا پټکۍ چې تاسو وینئ زما دا کپړې تاسو وینئ دې باندې ما یو اتانیس دا کتاب تناسب 1 روپۍ مې پې نه ده خرچ کړی هلکه که کپړې راله څوکوالي دلته امتیاز دی په اډه کې بلا ټیلران دي وګنډي راله پټکې راله څوکوالي ټوپۍ نه خبرېږم د پیزار نه خبرېږم قسم دی د خدای په ذات مې د قسم او د نعمت او د رزق دومره باران دی په ایمان بعضې ټایم کې معده خرابه شي د دغه د وجې نه او دا ټول علما داسې دي ګورئ که ته د رزق خبره کې الله به در باندې د رزق باران وکړي لیکن علم سره وابسته څه حدیث ته غوږ کېدی الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای ماشومان ناستی نوجوانان دي سپینګری دي عالمان دي طالبان دي خدای په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوره سپینګری پکې ناستی خدایا عمر کې برکت واچوه الله ماشومان پکې ناستی خدایا دیندار او باعمل عالمان او حافظان کا نوجوانان پکې ناستی خدای د خپل دین او د خپل قرآن او د حدیثو سره خدای وابسته کا الله په دې کې کاروباریان ناستی خدای کاروبار کې برکت واچې د چا خپل کاروبارونه نه خدای خپل کاروبارونه ورته ورکې په چا باندې قرضونه دي خدای د قرض د عذاب نه خدای وساتې الله قرضونه په خپل دست قدرت باندې ختم کې الله د چا رزق کمزور دی خدای د رزق باران په وکې په دا مجمع کې د چا زړه کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې په چا باندې څه قسم مشکلات مصیبتونه دردونه خدای په خپل دست قدرت خدای ختم کې بیماران دي خدای کورونو کې بیماران دي اسپتالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او تنصیب کې نیاز جسے بیمار دي دعا وتو کې نیاز جسے بیمار دي پوجي بیمار دي د سترګو اپریشن دوانو کړی دي دعا ورته ورکې چې الله وت شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې خدای بیماری په صحت باندې خدای بدل کې ماشوم چې اکسیډنټ کړو بیمار د هسپتال کې پروت دی خدای شفای کامله عاجله مستمره نصیب کې الله دا کله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث نه خدای اوساته دا درس زمارونه خويندې زما خويندې مېندې خدای لوریان اوري پکورونو کې الله ته د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي زما د خويندو مېندو پزړه کې څه قسم شری مقاصد دي حاجتونه دي خدای د خپل درنه پوره کې الله دا کتاب د داخلي د پاره د جنت ته دنه کې دو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوا الله دا کلی د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادثو خصوصا د تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته و په وخت ځن کدرم دا کني په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله सलावतुल्लाह अलैका।